دا ماشومه ورښکته کړله او د پاسه نه مې دغه خاورې ورتویول شروع کړل دغه خاورې مې پې ور واچولې دې ماشومې ما ته بار بار اواز کاو چې باجانه ته ولې ما پټې ته ولې ما خښې زما ګناه څه ده خو ګناه د هغې ماشومې دا وه چې دا یوه جینۍ ده دا یوه زنانه ده د زنانه ذات هتک د هغې دماغو ته کوز شوی و هغه ماشومه ما دفن کړله ژوندۍ مې پټه کړله او زه ترې واپس را روان شوم چې نارینه اولاد پیدا شي عام د معاشرې دا رواج دی چې هغې ته ډېر خوشحالیږي او کله ماشومه پیدا شي نو هغې ته د ماشوم په نسبت نه خوشحالیږي حقیقت دا دی چې دا نارینه اولاد او زنانه اولاد دا دواړه د الله سبحانه وتعالی د طرف نه نعمتونه او رحمتونه دي او دا کوم مزاج چې جوړ شوی دی نو دا مزاج د اوس نه دی بلکې دا مزاج خو د هغه خلکو چې مشرکین او کفارو په هغه دور کې چې به کله ماشومه پیدا شوله نو په هغې باندې به هغه ناراضه کېدل د غم اظهار به یې کاو واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم کور کې به ماشومه پیدا شوله نو د غصې د وجې نه به د دیو مخ تک تور شو د خفګان د وجې نه به مخ تک تور شو او دا خلک به د غصې نه ډک شو او دیو به دا خواهش لره چې اوس زه دا ماشومه په خاورو کې ورخه کم ژوندی او که داسې ساتم نو دا خو زما دپاره ډېر د لوی عار خبره ده الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي دیو چې دا کومه فیصله کوي دا ډېره بده فیصله ده نو دا د هغه خلکو مزاجو چې په ماشومه باندې به دغه خلک هغه خفه کېدل حقیقت دا دی چې ماشومه د ماشوم نه ګورې ډېره مینه کوي په پلار باندې ډېره قربانیږي پلار ته مور ته ډېره مینه او محبت ورکوي او بله اهمه خبره دا ده چې په نارینه اولاد کې او په زنانه اولاد کې د دې په پیدایش کې خو د انسان خپل څه دخل نشته دی دا خو الله سبحانه وتعالی فیصله کړې ده چې چاته نارینه ورکوم چاته زنانه ورکوم چاته دواړه ورکوم او چاته دواړه هم ورنکمه نو په دې کې خو د انسان څه دخل نشته دی البته دومره خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کوم یو انسان من عال جاریتین کوم یو انسان چې د دوو ماشومانو پرورش وکړو حتی تبلغا چې هغه بلوغت ته ورسېدی هغه ځوانۍ ته ورسېدی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د قیامت په ورځ باندې به دغه چې چا یې پرورش کړی دی او زه انا وهو کهاتین وضم اصابعه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې د قیامت په ورځ باندې به دغه پرورش کوونکی که سړی دی او که ښځه ده د ما سبا دقسې یو ځای ولاړ وي او دا دواړه ګوتې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مخامخ کړلې د دومره لوی انعام دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف دا یوازې د لوریانو دپاره نه دی دیسین فرمایي دقه انعام د هغه خلکو دپاره هم دی چې چا د خپلو دواو خویندو دقسې خدمت یې وکړه په بهترینې طریقې سره تربیت وکړه او بیا بلوغت ته ورسېدی نکاح یې ورله وکړله نو د قیامت په ورځ به دقه سړی زما سره داسې نږدې ولاړي او دغه انعام عامو زنانو دپاره هم دی ستا په رشته کې هیڅ نه کیږي خو دوه یتیمانانې وې ته یې پرورش وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د قیامت په ورځ به دا سړی زما سره نږدې وي نو شریعت دا مقام ښودلی دی د زنانه په حوالې سره اوس که دغه فکر او سوچ موږ لرو کوم فکر او سوچ چې مشرکینو لرلی و یقینا دا زموږ دپاره ډېره لویه د کمزورۍ خبره ده یو صحابي اسلام راوړ ایمان یې راوړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راوړ او خپله د جاهلیت یو قیصه یې بیان کړه چې د الله رسوله یو دور داسې و چې زه په سفر باندې تللی وم کلي ته چې رالمه نو یو ماشومه مې پیدا شوې وه او هغه ګرځېدله نو خلکو ما ته ووایي چې ستا خو ماشومه ګرځي او پیدا شوې ده او په تا کې دومره غیرت نشته دی چې دا ایسته لرې کړي ما له غیرت راغی او دغه ماشومه مې روانه کړله یو صحرا ته مې بوتلله او د ځان سره مې کوداله هم راواغستله دغې ماشومې دپاره مې کډه وکنستله او چې کله زه نشم ورکوزېدی هغې ته نو دا ماشومه مې ورښکته کړله چې ته دا بالټۍ ډکوه او زه به بیا راکاږم دې ماشومې دا کډه راتشه کړله او زما بالټۍ به یې ډکاو ما به دا په پورته باندې راښکه
تر دې چې دا کډه برابر شوله نو ما دا ماشومه ورښکته کړله او د پاسه نه مې بې دقه خاورې ورتویول شروع کړل. دغه خاورې مې پې ور واچولې. دې ماشومې ما ته بار بار اواز کاو چې باجانه ته ولې ما پټې، ته ولې ما خښې، زما ګناه څه ده؟ خو ګناه د هغې ماشومې دا وه چې په هغه زمانه کې رواج دا جوړ شوی و چې دا یوه جینۍ ده، دا یوه زنانه ده، د زنانه ذات هتک د هغې دماغو ته کوز شوی و. هغه ماشومه ما دفن کړله، ژوندۍ مې پټه کړله او زه ترې واپس را روان شوم. او کله چې ما دفن کوله نو زما په دې کپړو باندې کله چې دا خاورې ما راایستې نو زما په دې کپړو باندې چې به کومه خاوره لګېده نو زما دې ماشومې به خپله لوپټنه اخسته او هغه خاوره به یې څنډله، خو د هغې لحاظ هم ما ونه که او هغه ماشومه ما دفن کړه او د خاورو د لاندې مې کړه. دا ذهن او دا فکر د هغه وخت نه را روان دی